لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بهذا كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز ومحترم حاضرین و مستمعین و مومنان تدین مخی ونولسم نمبر درس تصور امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حدیث مبارک و فرما کی اقوال شارحین لکه شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمه الله وغیرہ پیش کړي او پاقی کی مو د فرقی ناجیه د اهل سنت و جماعت صحیح ښودنه کړې وه او نورې فرقې چې دوه اویا جوړېږي د هغو باره کې مو هم بحث کړی و. هغه درې اویا فرقو کې یوه جنتي ډله وه او دوه اویا ډلې دوزخي او دغه دوه اویا ډلې دوزخي چې دي هغوی اهل بدعت او اهل هوا هم او هغوی نه خپل ځان بچ کول او خپل اولاد او خپل احباب او خپله عقیده او خپل هم عقیده خلق او په خپل ماحول کې د هغوی نه د ځان بچ کولو کوششونه دا د ضروریاتو د زمانې ده. د غلطو عقیدو والا خلک لکه خوارج شو، معتزله شو، جبریه شو، قطبیه شو، روافض شو وغیرہ هغوی زمونږ د اهل سنت و جماعت د صحیح عقیدې والا خلکو ته بدعتیان وایي. الحمدلله د کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و آله وسلم او د اجماع امت او قیاس شرعی په ضمن کې اهل سنت و جماعت بدعتیان نه دي. دا دوی خپل نوم په نوم باندې ښیي. بیا ځان دپاره یو ډال ګرځولی
او د چا په خپله باندې صرف څوک بدعتي کېږي نه، څوک وایي هغې دپاره د قرآن او حدیث او مذهب نه څه ثبوت نه میلاو شوی. معززو دغه خلق څوک چې قرآن او سنت باندې عمل کوي، څلور مذهبونه حق ګڼي او عمل په خپل مذهب مسلک باندې کوي او د څلورو طریقو سلسلو د اولیاء سره تعلق او محبت او صحبت او بیعت لري او زوړ امام او لړې تراویح پابندۍ سره په هغې باندې کلک ولاړ وي، نو دغه نورې ګمراه فرقې هغې ته بدعتیان وایي او ځان ته جماعت التوحید والسنة، اهل التوحید والسنة دا نسبتونه کوي، یا ځان ته اهل حدیث یا سلفیان وایي یا جماعت المسلمین وایي، پر ځان له څه ډېر نومونه وضع کړي او اکثر د دې نه په خپل عقل پسې او وایي چې موږ په صحیح معنو کې په قرآن او حدیث باندې عمل کوو او په هغه لاره باندې روان یو چې کومه قرآن او حدیث ودرې. خو داسې نه ده، بلکې د قرآن د صحیح ایتونو د صحیح حدیثو نه په ښکاره انکار او ګستاخۍ او بېادبیانې هم کوي. راځئ چې موږ قرآن او حدیث باندې د مشک نمونې خروار په ډول خپل ځانونه پوهېږو او د صحیح لارې تلاش کوونکي وګرځېږو او غیرتي مسلمانان د ځان نه جوړ کړو او د صحیح مسلک په دایره کې د ملامت کوونکو د ملامتیا پروا ونه کړو او الله او رسول صلی الله علیه وسلم د ځان نه خوشحاله کړو. ګورئ قرآن عظیم الشان کې په سورہ حشر آیت نمبر 7 کې الله پاک جل مجدہ فرمایي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې تاسو ته کوم احکام درکړي هغه په مضبوطیا سره ونیسئ هغه او چې د څه نه مو منع کوي د هغې نه خپل ځانونه منع کړي. دا اوس د نص د قرآن نه ثابت شو. همدارنګې جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم موږ ته دا خبره پیش کړې په سنن ابو داود حدیث نمبر 3660، سنن ترمذی حدیث نمبر 2656، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 230 کی را نقل کئی. اتنے والے کتابوں دا حدیث مبارک را نقل کرے کہ آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء فرمائی نضر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظه. نضر اللہ عبدا سمع مقالتی وحفظه. اللہ تعالیٰ نے کس لر تر تازہ خوش اور خورم کو نبی علیہ السلام فرمائے چاچ زما حدیث مبارک پر غور سروارے دو اور یاد ہے یہ حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام آغا چاہتا دعا کردہ جسور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث پر غور سروارے اور یاد کی عمل اور بانی
तदी हदीस मुबारक पर ज़िमन की चंद अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासो पेश को पागी की दरबार मजहब सर संग ताल्लुक सातल पकार दी हुजूर अलैहि सलाम फरमाया रसूल महमूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अबर लगी तगाव फरवाऊ और अदा अखबर ज़हन की याद को दागी को वजह पख्तुल ज़ानुमों की गैरत रावल और अखबर महमूद अलैहिस्सलाम रूह मुबारक तज़ाद न खुशाल अल्लाह ने मुंतज़र सही अमल तौफीक ला नसीब और अबर मजहबा और अहले बिदअत और अहले हवा खल्क़ व नास्तिक का अस्तिन अल्लाह मुंतज़र क़यामत नस्ल महफूज ज़ात मिशकात शरीफ की किताबुल ईमान बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़ा 56 वह हदीस मुबारक रा नकल करे आन इब्राहीम अपने मैसरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم हज़रत इब्राहीम बिन मैसर रज़ियल्लाहु तआला ने रिवायत दे फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मन वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम चाचे द कुंबत मज़हब इंसान ताज़ीम और तौक़ीर उकड़ो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाई तो इस्लाम का नड़वड़ो की मदद हो तो इस्लाम का नड़वड़ो की मदद हो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह वाशिअतुल लम्हात शरह मिशकात की किताबुल ईमान बाबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्नह जिल्द नंबर 1 सफ़ा 159 की यदि हदीस मुबारक पर शरह के फरमाई दर तौकीद व इस्तिग़फ़ाफ़ व इस्तिहानत सुन्नत यानी दर मज़हब पर ताज़ीम और तौकीद जरूर की सुन्नत व हक़ारत और ज़िल्लत व ईमे कशफ व वीरान करदत बिनाए इस्लाम और सुन्नत व हक़ारत व इस्लाम नवरू व इंसान रसवी अल्लाह रज़ी हालना महफूज सा दायो हदीस मुबारक शुरू